أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. دیات کی ترغیب دی توبې طرف ته چې اے مومنانو مسلمانانو الله ته رجوع کې د خپل ګناونو د الله نه بخنه غواړي او داسې توبه کوم چې توبه نصوح ده پدې توبې سره به الله جل شانو تاسو ګناونه معاف کړي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الى الله توبو باسه الله تا توبه نصوحا توبه د اخلاص. الله جل شانو ته تاسو د اخلاص توبو باسه. توبه النصوح ست ویل کیږي د اخلاص توبه ست ویل کیږي. امام روح المانی تفسیر روح المانی کې ذکر کړی دی نو معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ روایت ذکر کړی دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو کو مت توبه النصوح بدا توبه النصوح څه شی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو ان يندم العبد على الذنب الذي اصابه چې انسان په هغه ګناه باندې کوم چې د کړی دا پرې باندې دی خپېمان شي فيعتذر الى الله ثم لا يعود اليه او دې عذر کې الله ته چې زمانه ګناه شوی دا بیا دې ګناه طرف ته واپس نشي او داسې عذر دیو کې داسې نه واپس کیږي کما لا يعود اللبن الى الزرع لکه څنګه چې په تیت نه واپس کیږي دک کرنګ دا انسان دی ګناه طرف ته بیا واپس کیږي نه. دا توبه النصوح ده. زاد المسیق امام ابن جوزی رحم الله د حسن بصری رحم الله قول ذکر کړی چې هغه ته پوښتنه شو د توبه النصوح بارکه هغه ارشاد فرمایو فقال ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك بالجوارح وازمار الا يعود. توبه النصوح داره چې انسان په خپل ځر سره پیمانه شي چې او زمانه ګناه شوی دا ما د الله نافرمانی کړی دا واستغفار باللسان او په جمع باندې استغفار کوي وترك بالجوارح او پر اعضاء او جوارح باندې دا ګناه بیا پرېږ دي او سلورم دا چې دا یقین کی دا عزم کی چې دا ګناه به دوباره نه کوي. دا توبه النصوح ده. او تفسیر معرفت القرآن کې مفتی شفیع رحم الله د علی رضی الله تعالی عنہ روایت ذکر کړی دی بداغه نه چاته پوښتنه کو چې توبه النصوح څه شی دی. علی رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایو چې بکمه توبه کې شپږ خبرې موجودې نو دا توبه النصوح ده. لومړنۍ خبره دا چې خپل په بد عمل باندې د خپېمان شي چې او ما ګناه کړی دا ما د الله نافرمانی کړی دا ما ظلم زیاتې کړی دی. او دویمه خبره دا چې کوم فرایض او واجبات د رب ذمه باندې دي نو دې بل دې قضا کوي. د الله جل شانو طرف نه کوم احکامات پر لازم شوي دي فرض دي یا واجب دي دا به ادا کوي د دې قضا وکړي. او درېمه خبره دا چې د چانه مال ظلمن اغستی په ظلم باندې اغستی وي نو دې به مال واپس کوي. او سلورمه خبره دا کو چاله په جبه باندې یا په لاس باندې تکلیف ورکړي وي نو دا انسان معافي غواړي چې ماته په جبه باندې یا په لاس باندې تکلیف درکړی دی او ماته د خپل ګناه ماته معاف کا. او پنځم شرط پکې دا دی چې آینده لپاره دې دا عزم وکړي چې زه به آینده لپاره دې ګناه ته نه مخامخ کېږم زه به دا ګناه آینده لپاره نه کوم. او شپږم شرط ولې دا دی څنګه چې د خپل نفس د الله تعالی په نافرمانی کې لیدل او چې د الله تعالی نافرمانی کړې وه چې دک رنګ دې د خپل نفس د الله تعالی په اطاعت کې ویني چې زه به آینده لپاره بیا د الله تعالی اطاعت کوم نو دا توبه النصوح ده. او دغسې توبه بیا الله جل شانو قبلوي.